و अगर वह सरफराज साहब पे असम्बली की वल तुम जाके जोब को देखो गवर्नर ने जोब की क्या हालत बना रखी दूनी सिक्योरिटी गार्ड सर पे होम टाउन की څه ضرورت دغه الیکشن دی دغه گورنر دغه راسي پژو کې په گلی گلی ګرځي په عام ځایو کې په کلی کلی کې ګرځي نو دا خو زموږ خپل کور دی په خپل کال څخه نو زموږ نه دښمنیان یې سته نه څه سته نو د دغو شیانو دونې ګټ سره ضرورت نه و دا ډېره د تشویش خبره ده ډېر غلط کار وسو او بیا څه وویل هغه باید بیا په کار وایي چې دا خلک په هسپتال کې ورغلی وای کالج هلکان را روان وو نو دوی به خامخا د سکیورټي والا به څه ورته ویلي نو دوی ول تو مې وسو کلاشینکوف یې فل لوډ دی پر برشت باندې ولاړ دی ولې ولاړ دی ګر سره دا کلاشینکوف په کار وای دا خو چلاک وای کله یې ضرورت وای د بلاک خلاصولی بیا فایرینګ کوي او دا کسور چې دی دا د دغه پرنسپل دی زه رایلا دراني له 3 واره ورغلی مال دغه سړي کالج تباه کړي دا بدل که سیکرټري صالح بلوچ له ورغلی یم هو بدلوی هو بدلوی ته اوسه پورې نه بدلولي نن دا دغه د سټوډنټ یې په وویستو په ګوله هارون د 40-50 هلکان راویستي وو دغې جلسې له او په خپله یې د سټیج سیکرټري کردار ادا کولی په د سوشل میډیا باندې د ده پوټګان دي چې دی دغه کوي اوس یو ذمهداره سړی د 19-20 ګریډ افسر نو تا ته څه ضرورت دی او ګډ سره دا د سرکاري خلکو د زړه دا ویره ولې ووته چې زه به سیاست نه کوم زه خو د ګورمنټ امپلای یم نو د دوی له سیاست سره څه کار دی زما تر ګردو غټ پوینټ دغه دی چې هغه پرنسپل تا بدل کوي او نن دغه پرنسپل دی هغه د سټیج سیکرټري کردار ادا کوي هغه باوجود دا نه بدلای شي هلته کوم افسر دی هغه کرپشن کوي پارون دراسې له ژوبه ما له ټلیفونان راځي ټوټل ژوب چې دی هغه جام دی بلاک کې ورغلی وای پوښتنه یې کړې وای امبولانس یې ور برابر کړی وای که د چا ضرورت وای د کوټې هغه یې کوټې له رالېږلي وای باید په کار دی دا پرنسپل معطله سي ګډ ډسمس د ولې دونې غیر ذمهداره کارونه کوي بیا اس ایچ او دی هغه دغه کارونه کوي په سیول جامو کې راووځي په سیول ګاډۍ کې راووځي پر N50 باندې ولیاړي دا د خلکو دا چمنه له دی خوا چې دا ګاډیانې راځي د کومو کاغذات نه یا له خلکو دا ګاډۍ ونیسي بیا یې تاڼې لم نه بیا کور ته بوځي بیا و سړي ته یایي ما ته 15 لکه روپۍ راکړه بیا ګاډۍ 3 لکه وم که نه 3 لکه اس ایچ او ژوب دی دا ما و ډي آی جي ته پرسنل ویل دي چې دا سړی بدل که دا سړی دا کارونه کوي نومان مې ورلیکلي دي باقاعده مې ور نوټ کړي دي 3 میاشتې وسوې 4 میاشتې وسوې تر اوسه پورې هغه اس ایچ او دی بدل سوی نه او دا اس ایچ او چې پر چا باندې اف آی آر کارډ سوی دی چې تللی دي هلته مثال گرفتاری کوي دوی پر خلکو باندې فایرینګ کوي ولې فایرینګ کوي ګرفتاریانې خو مخکې هم کېدې نو فورس دی ګورمنټ دی ودې نه شي ولې څه له دلته اوس پر یو سړي باندې یو الزام ده چې د ډاکه والی ده هغه ګرفتاري له ور روان نو دوی فایرینګ پر وکړي ویوستی نو دونې بیرا روي چالو ده د هېڅ چا په زړه کې د حکومت نه یو خوب شته نه ویره شته چا څه وکړو هغه وکړو